دا حدیث مبارک واورئ. دا داسې حدیث مبارک دی چې کوم خلق نعوذ بالله من ذالک د صحابو په بابت کې زبان درازی کا. عبداللہ ابن مغفل دا راوی دی د حدیث صحیح ستو حدیث دی. امام ترمذی دا حدیث روایت کړی دی. حضور مبارک سے فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یأخذه. رواہ ترمذی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی د خدای د پاره زما د صحابو د بدو ردو نه منع شي. الله واسطه در کوم دا غوی په بابت کې مګړې گئی. تاسو صحابو قربانیو نه خبر یې؟ دا غوی د وفاداری د محبت نه خبر یې؟ مالی جانی ځواني څومره قرباني رسول الله مبارک خو دا غوی په زمانہ کې وغوی ته خود صحابه او پته و چې دا څومره د قرباني والي. ما ته معلوم دي چې دا زما څنګه امتیان دي. خدای خاطر وکړي الله الله فی اصحابی زما صحابه په بابت کې زبان درازی مکو. لا تتخذوهم غرضا بعدی. نبی علیہ السلام فرمایي د بد او رد خبرو نشانه یې مو جوړوي. دا خاو ناخه پکې مو وایي چې دا دومره او دا دومره خاو نعوذ بالله من ذلک دا دومره بد داسې مو وایي. بس خبره واوري فمن احبهم فبحبي احبهم. څوک چې ور سره مینا کا خودی وجه نور سره مینا کا چې رسول الله مبارک ور سره مینا ده کنه. بس چې ما ور سره مینا ده نو تم ور سره مینا وکړه. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. څوک چې ور سره بغض کا زما د وجه نه ور سره بغض کا، یعنی اول به ما سره بغض کا بیا به صحابي سره بغض کا. دا خبر قابل قبول نه ده چې ما سره مینا کا او صحابي سره بغض کا. رسول الله فرمایي بس چې ما سره مینا کا زما صحابي سره به مینا کا. بس چې ما سره بغض کا زما صحابي سره به بیا بغض کا. داسې نشي کېدی چې زما سره مینا او صحابي سره بغض. رسول الله مبارک فرمایي دا مینا او محبت ما ته قابل قبول نه دی. او بیا څه فرمایي ومن آذانی ومن آذاهم فقد آذانی. چا چې صحابو له تکلیف ورک رسول الله فرمای مال تکلیف راک. او بیا سی ومن آذانی فقد آذى الله. چا چې رسول الله له تکلیف ورک رب لا یزال له تکلیف ورک. نو خبر سره وتا چا چې صحابو له تکلیف ورک نعوذ بالله رب لا یزال له تکلیف ورک. او بیا فرمای ومن آذى الله. څوک چې الله له تکلیف ورکا نو فیوشک ان یاخذه. ډیر ضرب رب لا یزال دا انسان د خپل د عذاب په گرفت کې گرفتار کا. رسول الله فرمای دی حدیث نه معلومه شو چې دوه کرته رسول الله د مونږ تاسو چې څنګه د عاجزۍ او د تواضع کله مونږ تاسو چاته د دوه لاس ونسو کله مونږ تاسو کله چاته زولې ونسو. رسول الله مبارک دا الفاظ څنګه دي الله الله فی اصحابی. د خدای د پاره زما صحابه په بابت کې سموای. زبان درازی مکوي. تاسو سالس مو جوړېږئ. بس ټول صحابه زموږ د پاره عادلان دي. بعضو الله جل جلاله په بعضو باندې فضیلت ور کړی چې څومره فضیلت مونږ ته رسول الله مبارک بیان کړی د دومره فضیلت مونږ سيو قائل یو. مونږ یې منو. ټول ته احترام لرو، ټول ته محبت لرو. ځکه د صحابي اذیت د رسول الله اذیت ته، د رسول الله اذیت د رب اذیت ته. او رب ته چې څوک اذیت څوک ورته نشي رسولای، خو چې څوک د رب د اذیت اراده وکا رسول الله فرمایي ډیر ضرب د انسان الله تعالی په خپل عذاب گرفت کې گرفتار کا. ان بطش ربک لشدید. او چې رب څوک اونسی کنه بیا دا غینی ون کا دا ډیره سخته